نری لباس کې علماو نه تپوسو کې منځ کې او د شریعت وینا څه ده چې یو اندام د ښځې څلورم حصه په مانځه کې ښکاره شو مونځ نه کېږي مکروه نه کېږي نه یو اندام څلورمه لکه د سر څلورم حصه ښکاره شوه مونځ نه کېږي د سټ څلورم حصه ښکاره شوه مونځ نه کېږي د مرۍ څلورم حصه ښکاره شوه مونځ نه کېږي د لاس د لیچې څلورم ښکاره شوه مونځ نه کېږي د پنډۍ څلورم ښکاره شوه مونځ کېږي نه مکروه نه وی دا د جارجټ په لوپټه کې چې ښځه مونځ کوي رښتیا ووایه ټول سر یې پکې ښکاري که نه سټ یې ښکاري که نه ښکاري مونځ د کم ځای نه وشو ټول اندام ښکاره شو یو نه دوه درې اندامونه ښکاره شو نوک پالش ښځې لګئ په نوک پالش سره قسم په خدای که اودس کېږي قسم مې راته وخوړ نکري دې دې پورې کې کړی ښځو سرونه واړه کړي دي د سړو په شانتې لنډې کړي دي او ښځې د سړو په شان جامې اچوي دا د خدای لعنت په دې ښځو قهر نازلېږي دا ښځه چې دا بې ستري کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی داسې ښځې به په آخره زمانه کې راشي کاسیاتون جامې به یې اغوستي عاریاتون بربنډې به مایلاتون ممیلاتون ځان به سړو ته مایل کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي داسې جامې او خوشبو به لګوي چې سړي به ته وګوري رؤوسهن کاسنمة البخت او په لاره چې سر به داسې کږی د یو انداز نه چې داسې یو شکل جوړ کړم چې دا خلک راته وګوري الله اکبر الله اکبر د مسلم شریف حدیث ته دوه جملې دي یو حدیث کې راځي چې دا زناکارې ښځې دي بل حدیث کې راځي چې ړومبې به دوزخ په دې ښځو غرغنډه کېږي دا حال دی زموږ د ښځو بې ستري پې خوشحالېږي دا وله خوند ورکوي نو یو بې ستري زموږ په ښځو کې ډېره ده دویمه ناپوهتیا پکې ډېره زیاته ده دا خو د دې بناتو د مدرسو برکت دی چې د ښځو څه ناڅه قرآن زده که او دین یې وپېژني ګنې ځای که نه چې چا دې مدرسو ته نه رانږدې شوې ته د دې مشرانو زنانو نه مونځ واوروه چې پته راته ولګي